کس ته هغه 4 رکعاته مونځ کوي یا 3 رکعاته وتر واجب کوي او دا کس چې کوم دی اوله قاعده کې د تشهود نه پس درود شریف ویلي نو دا کس به اوس سجده سهو کوي کنه به کوي نو دا ډیره اهمه مسله د ډیر خلک په دې کې اخته وي بعضې کسان چې کوم دي درود شریف ووایي او بیا 3 رکعت ته پاسي او اړو سبا کې نه ګڼي کم کس چې د تشهود نه پس په اوله قاعده کې درود شریف وویل نو په دغه کس باندې سجده سهو واجب ده ځکه چې دغه درود شریف د وجې نه چې کوم دی د په 3 رکعت قیام کې تاخیر رالی او څنګه یې سجده سهو د واجب په پرېښودو باندې هم واجبېږي سجده سهو نو همدا قرنګې د یو فرض یا واجب رکن په تاخیر سره هم سجده سهو واجبېږي نو دا قرنګې د درود شریف د وجه نه چې کم دی د 3 رکعت په قیام کې چې هغه فرض دی په هغې کې تاخیر رالو نو د هغې د وجې نه په دغه کس باندې سجده سهو واجب ده داسې مسایل چې کم دی کلم تاسو ته مخې ترجیح نو تاسو دغه ویډیو شیر کوئ تاسو به هم د دې نه خبرېږئ او نور چې کوم خلک وي هغوی به هم د دې مسلو نه خبرېږي